بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا وخت منګه په روخانه سبا منشیات هسپتال کې چې پرانیسته وشوه. دغه پرانیستله چې کوم دی تحصیل میر مفتی عبدالرؤف شاکر صاحب، ای ډي سي ثانیه صافي صاحبه او ډي پی او 400 سهیل خالد خان او دغه شند 400 خبریالان او داسې یو شمېر د سیمې مشران راغلو چې تاسو په دغه فوټیج کې ګورئ. یقینا ډېره ښه خبره ده، ستاینه کوو او په دغه دستوره کې د سټیج پرایز چې کوم دی هغه موږ ترسره کړل چونکې موږ منټلي تیار نه وو، خو رالو او د ښه کار همیشه موږ ستاینه کړې ده، داد هم ورکړی دی، خراج تحسین هم ورته پیش کړی دی او دا د وخت ضرورت دی چې زموږ په سیمو کې دغه شانتې ادارې وځي او نن سبا په دې حکومت کې دا کاروبار هسې خو هم زیات شوی دی، خو دې ته هر هسپتال ته د کاروبار په شکل کې کتل نه دي پکار چې یاره دوی به هم کاروبار له چې کوم دی د هسپتال کولو کړي، بل به هم کاروبار له د هسپتال کولو کړي وي. نه، هغه خلک چې په خپله سیمه کې په خپل کور کې په خاندان کې ورته منشیات سکون کې والا میلاو شوي وي یې لیدلی وي، نو په هغه باندې دا تیریږي، هغه ته دا پته لګي وي دا خودکش بمبار دی. د ده نه به یا تښتي یا به ولي او یا به علاج کې. درې خبرې دي. نو دا درېیمه خبره ټیک ده چې علاج به کې، اوس په علاج چېرته کې د علاج دپاره ښې ادارې پکار دي. هغه ادارې چې هغې کې ډاکټران وي. په بعضو ادارو کې مونږ کتلي دي چې بس یو ډسپرین ګولۍ ورکوي او د چوکې په زور یې ټیک کوي. نو د چوکې په زور نشې نه دي تللی چې تی وخې او تشدد پې وکړي او تشدد سره چې کوم دی هغه د دې دنیا نه پکې لاړ شي. داسې مونږ ډېر لیدلي. انسان له ذهن جوړول، د رای عامه جوړول چې کوم دی دا د هر چا د وس کار نه دی او دې دپاره ډاکټره پکار وي. او ډاکټره څه وي چې هغه د ستا ذهني ډاکټره وي، ستا د ذهن کینچ کوي. نو موږ سره روحانه سبا منشیات هسپتال چې کوم دی نو ډاکټر سباخان ښځه ذات دی، زنانه ذات دی، یو ډېر لوی کاوش او یو ډېر غټ اقدام چې کوم دی هغه کړی دی. موږ صرف دې وخت کې 400 کې 8 افسرانې دي، ښه ای سی ای ډي سی داسې یو شمېر چې کوم دی نو هغه راغلي دي. سوشل ویلفیر کې، ریوینیو کې نن چې کوم دی نو ای ډي سی دلته راغلې وه. خو په لومړي ځل باندې زه وینم چې یو زنانه ذات د هسپتال پرانیسته کوي او د کوم هسپتال د نشهیي توکو د نشهیي خلکو په ضد باندې دغه هسپتال. نو یقینا هغه هسپتال له نن یې پرانیسته شو، بیا پکې 15 مریضان دغه دي. خو دا د دوی څلومبې ځل نه دی. پېښور کې هم د دوی هسپتال دی. مننه کوم د وخت راکولو او خراج تحسین درته پیش کوم، داد درله در کوم. یو ډېر غټ کاوش هم کړی دی چې تاسو دغه هسپتال کولو کو. څومره وخت نه دې فیلډ سره وابسته یو، دې فیلډ ته توجه څنګه راله او خپل تعلیمي خبر راسره شریک؟ جی ډېره مهرباني. زما نوم سبا دی. ما بي ایس سایکالوجي د شهید بېنظیر بھټو ومن یونیورسټي نه کړې ده. زه دې فیلډ ته د راتلو مطلب زما چې کله ما یونیورسټي لایف ته شوم، زما بهر تګ راتګ شو، نو ما به په روډ باندې کتل کافي کسان چې هغوی به دې نشو سره تر مخ وو. ایون دومره پورې یو ورځ زموږ امي بیماره وه، نو موږ داسې هاسپټل ته بوتله. نو هغه سایډ نه چې موږ راتلو موږ وکتل چې دغه شان نشیان دي، هغوی ټول په فوټپات باندې پراته دي. نو ما بابا ته ویل چې بابا راځي دوی سره خبرې وکړو چې دوی څه وایي. چې هغې کې موږ ورله لاړو نو هغوی ما ته وایي چې ما یې تپوس وکړو چې تاسو نشه ولې کوئ، د دې وجه څه ده. نو موږ ته وایي چې نشه موږ غواړو چې موږ اوس پرېږدو که نه، لکه مطلب هر انسان خپل څه ناسه مسلې وي، خو بیا وویل چې مطلب موږ غواړو چې دا نشه موږ پرېږدو، خو نشه اوس موږ نه پرېږدي. نو ما هغوی ته وایي چې د دې دپاره خو د علاج او د دې څیزونو دغه شته، تاسو علاج وکړئ. نو داسې باندې ما بیا کوشش دا چې زه هم د ډرګ فیلډ ته لاړ شم، ځکه چې دې کسانو ته هم د کاونسلینګ د سیشنز د دې هر څه ضرورت دی. بیا دې نه بعد ما ادارش نه خپل انټرنشپ وکړ. انټرنشپ نه بعد بیا زما سوچ دا کرونا کې چې زه خپل د یو سینټر پرانیسته وکړم. نو دې سره بیا ما چې د خپل سینټر تقریبا 7 منثس پهله د دې پرانیسته په پېښور کې کړې وه. نو داسې بیا زه دې فیلډ ته داسې راغلم. پېښور کې بیا سینټر؟ جی پېښور 400 څنګه خوښه شو؟
400 بیسیکلی زه خوشحاله یم زما نور فیملی ممبرز هغه چې دی دلته 400 کې څه او 400 یو داسې ځای دی چې دلته راتلل او دې ځای نه تلل دا ډېر زیات اسان دي دا د ټولو ښارونو منځ دی نو زیات تر موږ سره مریضان هم د 400 د کې پی کې کې څومره دي نو هغه مطلب 400 هغوی ته ډېره ایزي ده نو بس موږ کوشش کوو چې موږ 400 کې هم دلته یو سنټر پرانیستو کوو صحیح کتونکو وختن په وختن به راځو د ډاکټر صاحبې سره به خبرې اترې کوو په مختلف موضوعاتو به ورسره کوو مختلف سوالونه به اوچتوو تاسو په هغې باندې په یو پروګرام به اوږدېږي خو دې وخت کې درته زه صرف دغه وایم چې یو زنانه ذات یو ډېر لوی کاوش کړی دی او داسې خلک چې هغه وایي زه په مریض باندې پیسې لګوم او د دغه نشې تماشې نه لرې کوم موږ وینو داسې ډېر بچي چې په صدریاب کې کله د یو لمن راکاږي کله د بل لمن راکاږي کله یو ګاډي ته ټک ټک کوي کله بله پلار د څه کار کوي نشه کوي هغه یا په کارخانو کې په پاټلی کې پروت دي او دلته کې خو موږ سره شابړه علاقه ده نو هلته کې په کچن کې به ورته خاوند به سکي ښځه به چې کومه ده نه به خیر غواړي بچي به چې کوم دی وله د بار نه پیدا کوي ټول کلی په دویم او دریم کور کې چې کوم دی دغه یو سیستم روان دی او 400 کې دي هسپتالونو ضرورت په دې بیا په دې ایریا کې نو تحصیل 400 کې سرکاري هسپتال وتلی دی نو د هغې چې کوم طریقه کار دی او اکثر هغوی سره زیم نه وي نو هغه خو صرف د څنګه چې په ټویټر او په دغه باندې دا ټول حکومت چلیږي نو دغه شانتې هسپتال هم چې کوم دی په فیسبوک چلیږي به تصویر وباسه او داخل مې کړه عملي کار چې کوم دی ډاکټر صاحبه خپله ډاکټره ده او دې دپاره ډېر وخت ورکړی دی خپله نوکري چې کومه ده خپل ژوند دی چې کوم دی نو دې ته وقف کړی دی نو داسې خلک چې یاره په مریض باندې خو تاسو نه دغه کوئ نو راځئ د هسپتال سره میلاو شئ وایي زه 3 مریضان سپانسر کوم زه 2 مریضان سپانسر کوم زه یو مریض سپانسر کوم زه نیم مریض سپانسر کوم زه د مریض 10 ورځې یا میاشت سپانسر کوم 3 میاشتې چې کوم دی نو د دې ټیم دی او دغه کې چې څونه اخراجات پرې راځي خو دا واده د سره ضرور په دې کوو ځکه چې نن په دغه تقریب کې موږ صحافیان یو دلته کې زموږ ملګری داود نو زموږ هم په دې هسپتال نظر دی نه غلط ګورو نه غلط اورو نه غلط منو او نه هغه ملګري چې کوم دی نو په دې لحاظ سره دا سوچ کوي چې د دوی سره کوم څنګ په څنګ په ملاتړ کې دي او بل د ډاکټر صاحب د هغوی د والد صاحب د رونو چې کوم سوچ دی ټول خاندان غوره دې وخت کې په دې هسپتال کې موجود دی نو یو سوچ یې ویسته دی دوی بل څه کاروبار هم کولی شو دوی خپل جاب هم کولی شو دې د علاج نه ښه ډېره تنخوا هم اخیستی شوله خو دا غوړې ټول ټینشن کار دی مریضونه تختی مریض ته دوی وانه چي مریض چېرته خودکشي ونه کړي نو دا کاروبار چې کوم دی دې ته موږ کاروبار نه وایو دې ته موږ میشن وایو ځکه چې دا ذهني چې کوم دی نو خو دا د نورو د ذهنونو علاج کوي نو ما ته د ذهن نه هم پته لګي چې منټلی چې کومه ډسټرب د موږ سره دلته ډاکټر صاحبه ولاړه وه نو هغه په دې دغه کې هم چې کوم دی نو ما ته پته لګي نو دغه شانتې څو ورځې پس په داود هم ګورو نو بیا به راباندې سلام هم ناچي ولې چې هغه هم د مریضانو ځای ته رسولي وي نو دا د روښانه سبا منشیات هسپتال دا بالکل واواخن پم ته مخامخ دی دې وخت کې موږ کوم ځای کې ګوري څوک نو هغوی چې کوم دی خپل مریض راوستی شي دا د سره یقین دخاني درکو چې د بل نه به کمه خرچ راځي ښه علاج به کېږي او ښه خصمانه به کېږي ښه خوراک ورته میلاویږي ښه حفاظت به کېږي ځکه چې دلته کې زموږ سیکورټي والا روډ دی نو هغه هم بالکل سټینډو دا سیکورټي والا ځوانې والا پیدا کړی اکثر موږ په دې وینو نو بوډاګان چې کوم دی هغه چې تیر شي نو موږ یې چوکیدارۍ ته واچوو نو دا دې کار هم دی دا د مضبوط سړي کار دی برخل دا خو مې د هسپتال کې چې څه ولیدل مې تاسو سره شریک کړل او بیا به راځم په یو بله موضوع به ډاکټر صاحبې سره خبرې کوو زموږ سره اوسئ